د بېنظیرې نشنما پروګرام کې به رجسټریشن څنګه کوئ چې ستاسو زنانو ته کمې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو د هغې سره به ورته د نشنما روپۍ هم میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي نو په اولنۍ پېره هغو روپۍ اخیستې دي نو تاسو ته د نشنما روپۍ هم میلاویدی شي. لکه څنګه چې د ماشومانو د وظیفې روپۍ دغه شانتې نشنما پروګرام په دې کې هم شامل دی او نور پروګرامونه هم په دې کې شامل دي. نو د نشنما پروګرام رجسټریشن درته ښیم چې دا به تاسو څنګه کوئ او د کومو زنانو دپاره دا کېږي. خو په هغې کې څه شرطونه دي چې په هغې شرطونو باندې تاسو پوره نو هلو به تاسو ته د نشنما روپۍ میلاویږي. په هغې کې اولنی د ټولو نه غټ شرط دا دی چې تاسو د بېنظیرې کفالت پروګرام دپاره اهل یې. لکه تاسو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو تاسو ته د نشنما روپۍ چې دی دا هم میلاویدی شي. او دا به کومو زنانو ته میلاویږي؟ دا به هغه زنانو ته میلاویږي چې کم ماشوم له پی ورکوي یا هم له زنانۍ لکه کم چې د ماشوم ناجوړه د هغه زنانه ته به او یا د ماشوم عمر چې دی هغه د 2 کالو نه کم چې د 2 کالو نه د ماشوم عمر کم نو هغه ماشوم ته به میلاویږي. لکه یو حمله شوه بیا چې ماشوم له پی ورکوي نو ماشوم له چې پی ورکوي د 2 کالو پورې خلک ورکوي نو دغه عمر چې دی دا پکې شرط دی د 2 کالو پوره بس تاسو دغه ماشوم ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. بیا چې تاسو خپله زنانه په دې کې رجسټر کوئ کوم چې نوي کسان دي او په دې پروګرام نه پوه نو تاسو که خپله زنانه په دې کې رجسټر کوئ نو تاسو په تحصیل کې چې کم غټ هسپتال تاسو به هغه هسپتال ته ځئ او په هغه هسپتال کې د دې ځئ نو هلته کې به تاسو رجسټر کوئ. دا به تاسو د بېنظیرې دفتر ته نه ځئ هلته به رجسټر کوئ. خو دا ویډیو راوړئ دا مخکې شیر کړئ نورو کسانو ته هم ورورسي ځکه زیاتر کسان به له دې نه خبر نوي کسان دي پروګرام ته رادننه شوي دي چې هغه هم د دې نه خبر شي نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ. په تحصیل کې چې کم غټ دفتر نو تاسو د تحصیل کې چې کم غټ هسپتال تاسو به هغه هسپتال ته ځئ په هغې کې د دې مرکز خپل ځئ نو هغې ته به تاسو لاړ شئ او دغه زنانه به دې کې رجسټر کړئ. خو د هغې سره به څه وړئ؟ د هغې سره به دا وړئ چې د دغې زنانه شناختي کارډ وي. شناختي کارډ به ځان سره وړي خو چې شناختي کارډ اکسپایر نه وي دغه به ورسره وي. دغه شانتې که ماشوم شوی نو د هغه د نادرا بي فارم چې دی هغه به ورسره رالی چې 2 کالو نه څنګه ستاسو ماشوم وشو نو ډایرکټ چې دی هغه به تاسو په دې پروګرام کې چې رجسټر کوئ نو اول نمبر به هغه له فارم بي جوړوئ چې فارم بي نه فارم بي به د ځان سره وړئ. دغه شانتې کمیټیکو هغه کارډ چې نو هغه کارډ چې دی دا به هم د ځان سره وړئ. دغه به ویسئ نو بیا به ستاسو دغه ماشوم او دغه زنانه چې دي دا به رجسټر شي نو بیا به تاسو ته هر 3 میاشتې پس چې دی تاسو ته به روپۍ میلاویږي. که دا زنانه د ماشوم ناجوړه نو دې ته به 2500 روپۍ چې دی دا به هر 3 میاشتې پس چې دی دا به میلاویږي. کله چې ماشوم پیدا شي که هلک پیدا شو نو 2500 روپۍ چې دی دا به میلاویږي او که جنۍ پیدا شوه نو 3000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. کله چې پیدا شو په ورځ باندې تاسو راتلی د هسپتال نه راوځئ نو 1500 روپۍ چې دي دا به هم تاسو ته میلاویږي د سفر دپاره. دلته کې څه لیکلي هر سره شیر کوم چې کوم د دفتر نه راغلي نو تاسو ته به د سفر دپاره چې دی دغه 1500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. دغه شان دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته د 2 کالو پورې چې دی دا به میلاویږي او د دې سره به تاسو ته د خوراک سامان چې دی دا به میلاویږي. کم چاکلیټ چې په تیلې کې چې بندي هغه چاکلیټ چې دی دا به تاسو ته هم د دې سره میلاویږي. هغه چاکلیټ پر رالی هم به ورسره دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو کم کسان چې په دې کې رجسټر دي او د هغو دغه شرطونو باندې پوره وي نو هغه دې لاړ شي خپل زنانه دې په دې پروګرام کې رجسټر کړي چې هغو ته دغه وظیفه چې ده دغه روپۍ چې دي دا هم میلاو شي.